बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेल मुज़ारे नन ढेर आसान सबक थे। ख़ा फ़ेल मुज़ारे په نورو ژبو کې فعل ماضي ځان ته فعل حال ځان ته فعل مستقبل ځان ته او په عربی کې آسان شوي دي ځکه چې صرف حال د پر خپل صيغه مزید پر خپل صيغه راځي او حال او مستقبل دواړو د پر یوازې یوه صيغه راځي چې هغه ته مضارع ویل شي. نو گردانی چې اول گردانی یاد کړئ نو ټوله گردانی به ټول یو شی دي په یو وزن باندې اوزان یو شی کلبوت چې کم دی کنه اوزان چې نور صيغه ماده په تلل شي هغه به یو شي. تاسو اول یو گردان زده کړو فعلا فعلا فعلوا فعلت بس تقریبا تاسو ټول د ماضی ول اوزان تلل شو ماده. اوس د مضارع د پر هم یو گردان دی دا فعلا چې کم دی د دې فاعل لام د سره به صرف د اتین اول کې ولګوي څه شبور سره ولګوي حروف اتین حروف اتین بور سره پکې لګوي سر کې په دې کې اتین کې اول الف ته کنه نو دا صرف واحد متکلم سره لګي افعلوا او بیا ورپسې نون دی نون به وي تا اخر کې ځکه چې تا اتو صيغو سره لګي الف صرف د واحد متکلم نون هم صرف د جمع متکلم نفعل او د یا چې کومه د سلورو صيغو سره لګي. اول درې غیبی صيغې نه دي مذکر غائب تثنیه مذکر غائب جمع مذکر غائب او بل یو کومه صيغه ده جمع مؤنث غائب او درې مذکر غائب یو د جمع مؤنث غائب یو ګره درې د مذکر غائب ولدي واحد تثنیه جمع او په مؤنث کې صرف مؤنث جمع د نور ټوله اته صيغه سره غره دي تار دي یاد شو اتین چې کله د فعل سره فعلا سره اتین نه یو حرف پیله لګیدلی نو بیا مولانا صاحب څه شي وي هغه مضارع وي. مضارع به څنګه پیژنې فعلا سره مخکې یا به نون لګیدلی یا به الف لګیدلی یا به یا الف لګیدلی نو ته پوه شې چې دا څه دی مضارع دی. قرآن پاک کې راشي یفعلون ته پوه شې چې دا یا مخکې راغلی دا مضارع صيغه ده تفعلون چې راشي پوه شې چې دا د مضارع صيغه صحیح ده که او افعلوا نفعلوا دا پوه شې چې نون یا الف یا او تا راغلی پوه دا مضارع صيغه ده د ماضي صيغه نه ده. ماضي ولا صيغه خو شته ته په فعلا وزن باندې تل فاعل لان کلمه باندې او د مضارع ولا بګوري چې سر کې ورته الف تا یا نون لګیدلی او کنه دي نو د اول گردان یاد کا مدر ته و چې اول په درې صيغو کې چې یا پکې لګي هغه د مذکر واحد مذکر مثنى مذکر جمع. اول مذکر یفعلوا یفعلون ورورو یفعلوا یا ور سره لګیدلی کنه فاعل سره یا ولا یفعلوا او یفعلان ان اواز خو تاسو یاد د تسنیه اواز او اون اواز یفعلون اون د جمع اواز دا اوازونه تاسو زده کړیو کنه ان اون نو یفعلوا یفعلان یفعلون بلا د مؤنث درې صيغه تفعلوا ان اواز خو تاسو یاد تفعلان یفعلنا په دې کې بنون لګي یفعلنا دغه یا راغله بیا پکې یا په اول درو صيغو کې راغله کنه جمع مؤنث غائب کې راغله شپږ پورا شوي اوس په رواني پتا تا سره ورته پکې لګي په اخر کې بیا الف نون لګي ته چې لګي تفعل تفعلان ان اواز راغ تفعل تفعلان تفعلون اون اواز راغ تفعلين تفعلان تفعلنا تفعلين تفعلان تفعلنا تفعلين دا کومه صيغه تفعلين دا واحد مؤنث مخاطب تفعلان خدا تثنیه صيغه ده مؤنث تثنیه صيغه تفعلنا اغل تکو يفعلنا غایبه کیو کنه غایبه جمع کې یفعلنا
نو دلته کې تفعلنا دومره فرق دی پکې هغه کې اول ورته یا و دلته کې تا ده یفعلنا او تفعلنا یاد شو مخکې پسې ګوره افعل نفعل اوس دغه گردان چې کم دی دا رټا بنه لګی چې داسې ته وایي چې یفعل یفعلان یفعلون تفعلون تفعلان تفعل یفعلنا تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلنا افعل نفعل داسې به نه یادوي داسې به یاد کړي چې یفعلو یفعلان یفعلون اوازونه به ورسره چې یفعل یفعلان آن اونه یاد بدی چې درې صیغې شوې دا د واحد مذکر غیب او تثنیه مذکر غیب او جمع مذکر بیا بلکې سوچ کړه چې دا خو بیا به د غیب درې صیغې مؤنث ته پرې نو تفعل تفعلان یفعلنا بیا پس مذکر کې تفعل تفعلان دا به یاد کې چې اول څه شی ورته لګېدلی دي دا به سوچ کې وي رټا بنه لګای سب پورا به یاد کې افعل سره سوچ وکړه چې حمزه اول کې راغلی افعل نفعل سره نور راغلی د وزن بد یاد وي ښه چې یاد دی وي زه درته وایم چې اوس مثلا افعلو په وزن باندې زه بله صیغه راوړو ته پوه شي دا د واحد متکلم افعلو په وزن مثلا زه وایم اضربو څه معنی کوي واحد متکلم اقتلو نقتلو عادت تاسو چې کله گردان یاد دي صحیح اوله صیغه یفعلو دو کنه یقتلو یفعلو اوس دا فعل چې ده کنه فعلا دې په مقابله کې فعلا یفعلو هم راځي فعلا یفعلو هم راځي فعلا یفعلو هم راځي نو درې وړه گردان یو ځای یاد یعنی یو گردان ده کنه یفعلو یفعلان او بل گردان بسی یفعلو یفعلان او بل گردان بسی عین ولا چې کوم حرکت ته بدلای په د عین باندې یفعلو کې عین باندې زبر ده کنه په یفعلو کې زیر دی او بلا گردان چې وي نو یفعلو نه دا څومره گردان 14,3 دا ټول گردانونه دې زده کړه ټیک شو خلی عین کلمه ورته بدله کې نور دا ټول گردان بداسي ټیک شه دې سره خلق مزی و مضارع و خلق یخلق جعل یجعل غفر یغفر غفر یغفر فعلا یفعلو په وزن باندې ده فتح یفتح فتح یفتح فعلا یفعلو په وزن باندې او فعلا یفعلو په وزن باندې رفع یرفع او دبل وګوره فعلا یفعلو په وزن فعلا یفعلو حشر یحشر وبل فعلا یفعلو په وزن غفل یغفل ذهب یذهب خرج یخرج ضرب یضرب جلس یجلس سجد یسجد عقل یعقل غفل یغفل رزق یرزق ظلم یظلم نجح ینجح نجح ینجح فعل مضارع نه چې منفي جوړوي لام الف لا الله نفیه په داخله کې نو یکتبو سره چې لام ولګي څه شوی یکتبو څه معنی کوي هغه یو کس کوي یا به وکي نو چې وای لا یکتبو نه کوي یا نه کوي یا به نه وکي لا یکتبو فعل مضارع نه چې بالکل حال جوړ شي معنا د حال ورکی نو یو ټکی به ورسره زیات کې لام به ورسره زیات کې لا یکتبو چې راشي نو پوه شه چې څه معنا شوه تا مضارع خاص کړه حال پورې مضارع حال پورې به څنګه خاص کړي چې صرف د حال معنا ورکوي زه وایم چې زه اوس لیکل کوم نو څنګه به وایم یکتبو معنا دا ده کنه یکتبو مضارع معنا ورکوي مستقبل او حال یکتبو زه به لیکل اوس کوم یا به آینده لیکم اوس چې زه وایم چې نه زه اوس لیکل کوم نو څه به وایم لا یکتبو لا یکتبو دا لام چې دا کنه لا یک داسې لیکل لا یکتبو داسې دا لام څه ده لام تقید ولا لا اکتبو لا نکتبو
او دا ګردان هم رایاد کړي. ښه چې مستقبل سره زه خاص کوم چې حال معنا نه ورکوي د مستقبل ورکوي نو سین به ورسره ولګوي یا سوفا سیکتبو سوفا یکتبو یاد شو چې کله حال ته راولې نو لام تاکید به ورسره داسې لام ورسره لګوي او چې مستقبل ته کوي نو بیا به سین یا سوف ورسره ولګوي. ٹھیک ته دینه بعد دا آسان دی بل سبق آسان دی چې فعل مضارع کې تاکید څنګه راځي کوم ماضي کې مونږ تاکیدات ټول زده کړي دي.